السلام علیکم. د پښتنو د ټولو نه غټه مسله دا وخت کې چې دا نو هغه د پښتنو بقا ده. د ځینې خلکو دا خیال دی چې د پښتنو نسل کشي روانه ده او د هغې دپاره هغې دوه دریځ لري. یو دریځ چې دی نو هغه د پښتنو په ځمکه باندې معدنیات یا قدرتي وسایل دي او دویم دریځ هغې دا لري چې د پښتنو یا د پښتونخوا دا منطقه جغرافیې طور په یو داسې ځای کې واقع ده چې هغه د افغانستان او د سنټرل ایشیا سره یو قسم لا دروازه ده او د نړۍ دا وخت کې غټي سیاسي او اقتصادي فیصلې چې دي هغه د پښتنو په دې خاوره باندې د هغې مرکز بداوي. دا خبره د دې حده پورې خو بالکل درسته ده چې تاریخي طور د پښتنو د منطقې د یو بفر زون کردار ادا کړی دی. د ډېر پخوانه چې کله لا روس هم نو او کله لا امریکا هم نه وه، نو په هغه وختونو کې به هم د وسطي ایشیا نه لښکرې راتلې او هغه به د هند تر د اخري سرحداتو پورې رسېدې. یعنی د پښتنو په دې لاره په دې خیبر یا په بېلابېلو نور پښتنو په سیمه باندې چې کومې لارې دي نو په دې د وسطي ایشیایي ملکونو نه لښکرې چې دي نو هند ته راغلي دي او د هند امن یې تاله کړی دی. کله چې په رسمي توګه باندې سوویت یونین جوړ شو، روس جوړ شو د زار د انقلاب نه پس ته او بیا د کمیونیزم او د کیپیټالیزم په مابین چې کوم جنګ و، کوم کولډ وار یا سرد جنګ یا سوړ یا یخ جنګ، نو په هغې کې موږ دا کتلي دي چې دې منطقې یو خصوصي اهمیت اخیستو. د دې یو کردار کله چې شوروي افغانستان ته راغی نو هغه موږ کتلي دی او د هغې نه پس ته د دې دور د هلکانو هم د یاداشتو خبره ده که هغه بیا نیټو امریکا افغانستان ته راغلې ده او که هغه د هغې نه په دې مابین کې که هغه کوم مختلف حکومتونه راغلي دي، که هغه د خلق پرچم راغلي دي، که هغه برای راست شوروي راغلی دی، که هغلته د امریکې د سوري لاندې څه صدارتي یا څه جمهوري یا څه عجیبه شانتي حکومتونه جوړ شوي دي، نو په دې کې د دې منطقې یو کردار پاتې دی. نو د دغې په حواله د خلکو دغه دریځ چې دی نو هم سړی د نظره نشي غورځولی. خو آیا دا حقیقت دی یا حقیقت نه دی، څونه رښتیا دي څونه دروغ دي، او د پښتنو په تباهۍ کې د پښتنو خپله څونه لاس دی، د پښتنو مشرانو د سیاسي ګوندونو څومره کردار دی، او بیا د پښتنو علما چې دي نو د هغې د وطن په چور چور کولو کې څه کردار دی، دا ټول ځان له موضوعات دي او په دې به انشاءالله په آینده وختونو کې خبره کوو. خو دا وخت زه خبره کومه چې موږ د مرګ او د ژوند په کوم برید ولاړ یو، کومه بدامني ده، لیونی ترخګري ده، نو د هغې په حواله د امن اواز هر څوک اوچتوي او موږ دا هم کتلي دي چې څوک د امن خبره کوي نو د امن خبره هم د سر په قیمت کوي. خو ورسره که موږ وګورو نو که هغه د ګورنر لخوا دی، که هغه د وزیر اعلی پښتونخوا لخوا دی، که هغه د پاکستان مسلم لیگ شهباز شریف صاحب چې کوم حکومت دی، او که هغه د امیر مقام په شکل کې د هغې د پلویانو له طرفه دی، نو ځینې جرګې مرکې دا روانې دي او بېلابېل سیاسي ګوندونه چې دي نو هغه اے پی سیز کوي، اے پی سی آل پارټیز کانفرنس کوي، حکومت هم کوي، سیاسي ګوندونه هم کوي. اخري آل پارټیز کانفرنس یا اے پی سی چې دا نو هغه د عوامي نیشنل ګوند د احمد ولی خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشو چې په هغې کې سیاسي جماعتونو د هغې مشرانو شرکت وکړ. په دغې اے پی سی کې 29 نکاته یو اعلامیه چې دا نو هغه تیاره کړې شوه او هغه نشر کړې شوه او وړاندې کړې شوه. اگر چې په دغه اعلامیه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کوم چې ناست خلک وو دغلته مشران یې وو، هغې په اعتراضات هم لرل او د دې اعلامیې د نشر کېدو نه مخکې هغې پاڅېدل او هغې دا هم زیاته کړه چې دا زموږ دریځ یا سوچ یا دلیل نه دی، دا د پښتنو خپله مسله یا د هغې خبره ده. او دغه شانتې پاکستان پیپلز پارټي چې ځان ته جمهوري حکومت یا جماعت وي، سیاسي جماعت وي، نو د هغې هم چې دی نو څه نیوکې کړې دي د دې اے پي سي باندې.
سړی په یوه خبره باندې حیران شي او هغه دا ده چې نه دلته نظریات پاتې دي نه سیاست پاتې دی. دلته چې کوم سیاسي ګوند د کومې نظریې خبره کوي په هغې نظریې د هغې خپل یقین او ایمان نشته. پخوانی سینیټر ډېر محترم مشتاق صاحب د جماعت اسلامي هغه چې کله د هغه بیان زه د هغه تصویر نه ګورم یا ماته چا ویلی نه او د هغه بیان ماته څوک وي نو ماته داسې لګي چې ډېر وی قام پرست چې دی نو هغه لګیا دی پښتون نیشنلیست لګیا دی او خبره کوي. بیا کله چې زه د ښاغلي محترم مشر محمود خان اچکزی خبر اورم نو ماته داسې لګي چې دا جوړ محمود خان اچکزی او د صمد خان بابا زوی او د جنوبي پښتونخوا د یو قام پرست پارټۍ مشر نه دی لګیا بلکې دا څوک داسې لګیا دی چې د هغه تر مخه د پنجاب مفادات دی او د هغه تر مخه د اشرافیې چې کوم جمهوریت دی هغه دی. دغه شانتې بعضې خبرې که د عوامي نیشنل ګوند مخې ته راځي او د هغې د غټو غټو مشرانو ان تر د احمد ولي خان پورې نو په هغې هم سړی حیران شي چې آیا دا د باچا خان د ولی خان یا د پارټۍ د نورو مشرانو یا تاریخي طور د اتیا سلو کالو چې کوم سیاسي ګوند دی نو د هغې یو نظریاتي یا فلسفیانه یا اصولي موقف او سټینډ چې دی نو هغه تل عمر په دې نه په سختو حالاتو کې څه پاتې دي نو دا ټولې خبرې ګډې وډې دي. بیا سړی چې دې ته وګوري که موږ دا وایو چې دا 1973 د 73 آئین د 73 آئین زما په خیال باندې د هغه وخت مناسبت سره خو ټیک او یو ځان ته خلاص کړی شوی دی خو د 73 حالات داسې وو ولی خان بابا موجود و چې یو ښه آئین دستور جوړېدی شو چې کم خلک د آئین مخې ته هغې په یو کمزوري پوزیشن کې وو خو هغه د 1973 دستور او آئین هم چې دی نو هغه عوامي آئین زما په خیال چې زه ورته احترام لرم خو نه و او که و نو په هغې کې بعد عوامي پلو بهبود په خاطر هغه ترمیمونه نو شوي چې کوم سیاسي ګوندونو په اخلاص سره کړي دي بیا به په هغې کې هغه ترمیمات نو شوي کوم چې د اسټابلیشمنټ په حق کې زه هغې کړي دي خو به هر حال څومره د پاکستان چې کله نه جوړ دی او په مختلف وخت کې د دې نه مخکې د 73 د آئین نه مخکې او د 73 د آئین نه پس څونه کلواړ آئین سره شوي دي سیاست سره شوي دي په هغې کې دا ټول سیاسي ګوندونه ملوث دي مکمل طور ځکه چې په هره مرحله باندې د دې نمایندګان چې دي نو هغه په پارلیمان کې ناست وو که په کم وخت کې د هغې اکثریت په پارلیمان کې نو په وجوهاتو د پارلیمان نه بارو نو باقاعده اسټابلیشمنټ هغې په اعتماد کې اخیستې دي که نمایندګي لرله او که نه لرله خو د هغې امنه یې چې دا نو په ترمیماتو اخیستې ده. اوس چې کله اے پی سی کېږي او دا آئین مطالبه کېږي او په آئین کې د ترمیماتو خلاف خبره کېږي او ګوته نیولې کېږي چې په دغه دور کې دو شو په دې دور کې دو شو نو ماته ډېره عجیبه لګي او دا راته یو ډېر غټ چې دی نو سیاسي منافقت ښکاري. د پښتنو مسله او د پاکستان مسله زه د پښتنو خبرې سره چونکې زه ذاتي طور د قوم پرستۍ نه زیات په طبقاتي سیاست باندې یقین لرم نو ځکه زه د ګډ پاکستان خبره کوم ځان ته پاکستاني ویم او دلته یو حکمران طبقه ده او یو غلام طبقه ده یو آقا دی او یو خادم دی یو اشرافیه ده او نور چې دي نو وږې تږې او بربنډ لغړ چې دي نو هغه پاکستانیان دي. نو که چرې د جمهوریت خبره څوک کوي او که چرې د غریب ولس د پاکستان خبره کوي یا په دې کې د قومیتونو د حقوقو خبره کوي نو هغه به رښتیا وله راځي هغه به اول خپله محاسبه کوي او د خپل ګریوان کې به ګوري چې د خپل افکار نظریات او د ولس او د آئین او د جمهوریت په ضد باندې هغه څومره جرایم کړي دي هغه په څومره جرایمو کې ککړ او ملوث پاتې دی د هغه تاون چرته کړی دی او د دې مخنیوي به څنګه کړي نو خبره دا ده چې د هغې پورې چې په مرض خبره نه وي شي د مرض وجوهات نه معلوم شوي نو علاج نه کېږي. تاسو چې اے پی سی کوئ او تاسو دا مطالبې کوئ او تاسو په حکومت کې هم ناست او د حکومت خلک هم در سره ناست دي او په څه نه څه وخت کې او په حالاتو کې د حکومت ملګري یا اوس هم ملګري که په اقتدار کې شریک نه
خو دا اقتدار چې کوم خوندونه او مزید یې هغه ذاتي مفاداتو دپاره اخلئ نو تاسو اعتراض په چا کوئ. لکه ستاسو مجرم چاته وایي، تاسو غل چاته وایي، تر څو پورې چې تاسو د سرونو نه نه دانګلې او تاسو سیاسي ایمان نه تیر کړی او تاسو رښتیا او حق خبره په ساده او سپینو ټکو کې د عوام ته نه وي ښودلې، نو دا عوام چې دی غیر ضروري طور مه ریاست سره جنګوئ، مه بدګمانۍ پیدا کوئ، نه بیا د ژبې او د مسلک او د قوم او د مذهب او د جغرافي په نوم باندې بیلتون چې دی نو په قام کې راولئ، او نه بیا د ریاست چې کوم خارجه پالیسي ده چې د ریاست د سوچ مطابق هغه د ملک او قوم په وسیع تر مفاد کې ده، نو د هغې په لار کې خنډ مه جوړېږئ یا شپ شپ او شلتالو نه کېږي. ساتوان خوړل او شپیلې وهل یو ځای نه کېږي او تاسو خلک دا کوئ. اجازه به غواړم، خو د اجازې نه مخکې یوه خبره کوم چې څنګه د پاکستان دا حالت دی، نو داسې په یو زمانه کې په یو ملک کې د مږو صورتحال جوړ شو چې یو ډېره خطرناکه شانتي پیشو یا پیش یا پړاپیش چې دی نو هغه د مږو په خوراک عادت شو، روزانه به یې مږې خوړلې. نو مږو په دې باندې سوچ کو، نو هغې هم یو آل پارټیز کانفرنس یو اے پی سی راوبلله او په دې ډېرې دقیق خبرې وکړې، تجزیه یې وکړه او اخره کې په دې نتیجه راورسېده چې د دې پړاپیش د دې بلا نه د خلاصېدو یو حل دا دی چې موږ یو ټلی پیدا کړو، هغه ټلی هغه جرس چې دی د دې پیش غاړې کې ځوړند کړو، دی چې کله راځي نو دغه جرس به غږېږي او موږ به په سړو ورننوځو، زموږ سر ته به خیر وي. چې په دې د ټولو امنه وشو، دعا د خیر وشو، یو زړې هوښیارې مږې پکې وي چې بالکل درست تجویز دی، خو د دې پړاپیش دې غاړې ته به دا جرس څوک اچوي؟ دغه پړاپیش معلومولی چې دا سیاست د جمهوریت او د ولس دشمن دی. بیا هغه جرس پیدا کولی او چې هغه جرس راشي نو بیا ایمانونه تیر کړي او فیصله وکړي چې دا جرس په شریکه د پړاپیش غاړې ته اچولی شي. اجازه غواړم.